بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بھائی جنگ بدر زمنګ استادو د تاریخي اسلام د ټول اولی غزا چې په کوم ځای کې شوې ده نن درته د اغازي لایو مناظر خیمه چې بھائی په دې غزا کې 313 صحابه کرام رضی الله عنهم و 1000 کفار ډیر زیات مسلح طاقتور مضبوط ترین خلکو او مسلمانان چې عاجزه بے وسلی بے سورلی خلکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کمزوری او دا غریبان صحابه کرام د ځان سره ملګری کړه په دې میدان کې په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو سره یوه غټه معرکه وشوه. دا مخامخ چې کوم جومات تاسو ته ښکاري په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه مبارکه وه. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله مبارکه خیمه په دې ځای کې والی وه او صحابه کرام د دې نه تیر چاپېره پراته وو. دا هغه میدان دی په کوم میدان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 313 صحابه کرامو د کفر یو لوی طاقت ته شکست ورکړی و. په دې میدان کې 313 صحابه کرام بے سورلی بے وسلی دیو 1000 کفارو ته چې په هغه کې غټ غټ کفار و هغوی ته شکست ورکو او نسو نابود یې کړه. د الله رب العزت نه دا سوال کو چې اوس هم الله رب العزت په مسلمانانو کې هغه جذبه پیدا کی او د وخت کافرو ته شکست ورکړي او دغسې نسو نابود کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د اسلام اولی غزا وه. نو سمعینو بھئی دا هغه ټینکۍ ده دا هغه کوی دی چې په دې کې د 80 کافرانو سرونه پراته وو او په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ هم کلی و. هغه دا ټینکۍ ده راکومه چې موږ او تاسو وینو د جنګ نه وروسته د ټولو کافرونو سټونه یې پرې کړه او هغه دې ټینکۍ ته راوارتل دې کوی ته راوارتل په دې ځای کې پراته وو. تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. وایي دا هغه مقام دی چې د کوم مقام په وجه باندې د دین اسلام نن هم په دنیا کې ځلیږي. وایي چې موږ او تاسو د مسلمان صفت هم دا دی چې دا به بل ته نیکی رسوي چې موږ او تاسو د نیکۍ کومه خبره هم واورو که د هر چا نه واورو چې هغه موږ او تاسو نورو مسلمانانو ته ورسو که موږ او تاسو داسې یو د دین ځای داسې یو د اسلام یو تاریخي ځای موږ او تاسو ته په نظر باندې راشي نو چې هغه موږ او تاسو هغه موقع مس نه کړو هغه موږ او تاسو د نورو مسلمانانو سره شریک کړو. وایي په دې ځای باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونه ایښودي وو. دا کوم جومات چې موږ او تاسو ته ښکاري دلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم